ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ حمد و ثنا لوی او بڑائی بیانولن بعد د حضور نبی مکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث تخلیق کائنات بزم کائنات زینت کائنات محبوب کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت معاب کی د عقیدت او ارادت پر زونی اوڑاندی کولن بعد نہایت معزز و محتشم و قابل صد ادب و احترام حاضرین و سامعین، د اللہ کریم جل جلالہ عظیم احسان دے کہ زمون او استاسو پا زندگی کی دا خیستو خکل اورز د جمعی مبارک اورز دا نصیب اگر زولا. یو طرف تا سید الایام د جمعی اورز دا، بل طرف تا بہترین اورز دا عرفی اورز دا، نو دیر مبارکہ او بختور اورز دا. اللہ کریم جل جلالہ دی ددے اورزی سمر برکات تی زمون او استاسو نصیب اگرزی. اللہ جل جلالہ دی ماتا دا حق وینا او پہغی باندی دا عمل کول توفیق را نصیب کی. ثانیاً دی اللہ جل جلالہ تاسو تا دا حق اوریدلو او پہغی باندی دا عمل کول توفیق در نصیب اگرزی. محترم سامعینو، د ذوالحجی میاشت شروع دا، نن نهما ذوالحجه دا، یوم عرفه ورته ویلی شي. سباله د لوی اختر عظیم الشان اورز ده چې په دغه اورز باندې محبوب علیه السلام فرمای چې الله رب العزت ته د خپل بندگانو په اعمالو کې خوخ عمل
هغه قربانی ده چې په دغه ورځ باندې انسان د الله د رضا دپاره قربانی وکړي نو الله ته دغه انسان د عمل ډیر زیات خوښ دی. نو په نننۍ جمعه کې د قربانۍ د اهم عبادت په حوالې سره څه د قرآن عظیم الشان څه د احادیث مبارکو نه دلایل او د هغې ثبوت او بیا د هغې مختصر چند مسائل ستاسو په حضور کې ذکر کوم. یاد بساتئ قربانی دا د وجوب درجه لري او د دې ثبوت د قرآن عظیم الشان نه دی. دا قربانی دا یو اهم عبادت ته او دا د شعائر الله نه ده، یعنی د الله جل جلاله د نخونه یو بهترین نخه ده. څنګه چې ما په خطبه کې آیات کریمه تلاوت که چې الله رب العزت فرمایي چې فصل لربک وانحر، چې تاسو منځ ادا کوي د خپل رب د پاره او قربانی وکړي د خپل رب د پاره. نو د منځ سره ذکر د قربانی وشو. وجه دا ده چې څنګه په بدني عباداتو کې د ټولو نه بهترین عبادت هغه منځ دی، دقه شانتې په مالی عباداتو کې بهترین عبادت چې کوم دی نو هغه قربانی ده. نو یو آیات کریمه په باندې دا دلیل شو د قرآن عظیم الشان نه. الله رب العزت جل جلاله بل ځای کې آیات کریمه کې فرمای د قربانی په حوالی سره چونکه دا قربانی د شعائر الله نه ده نو الله رب العزت فرمای څوک چې د الله د نخو تعظیم کوي ومن يعظم شعائر الله، څوک چې تعظیم کوي د شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نو دغه تعظیم د شعائر الله دا د لپاره د زړه هغه اطمینان دی، تقوا ده، پرهیزګاری ده د لپاره. نو دینه پته ولګېدله چې قربانی دا یو بهترین عبادت دی، دا یو معمولی سیز نه دی چې کینی بس یو انسان څاروی ذبح که بس د خبره ختم شوله، غوښه یې واغېستله بس خبره ختم شوله. نه، دا یو ډیر بهترین عبادت دی. په اتو صورتونو کې الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې د قربانی وضاحت کړی دی. د هغې د وجوب درجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم دی نو هغه بیان کړی ده. همدارنګې قربانی د دې امت مسلمه دپاره د دینی شعار دپاره دا یو امتیازي نښه ګرځولې شوې ده. دا یو ډیر بهترین عبادت دی، ځکه د دې نه وړاندې هم په ډیرو امتونو کې چې کوم دی نو قربانیانې به کېدلې، هغې به ذبح کولې، خو چا به په کم انداز باندې چا په کم انداز باندې بیا د دې امت مسلمه چې کم انداز لګیا دی روان دی دغه حضور علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو بیان کړی دی. اوس قربانی ته په عربی کې اضحیه ویلی شي. د اضحیې معنا څه ده؟ د قربانی څاروی چې کوم دی هغې ته اضحیه وایي چې کوم څاروی وي. په اصطلاح کې د اضحیې تعریف څه شی دی؟ اوس که یو سړی وایي چې دغه ته اضحیه وایي د څاروي ته، دا ورته ولې وایي؟ د دې وجه څه ده؟ نو د دې علامه ضلعي رحمت الله علیه د دې تعریف کوي چې دا اضحیه اسم لحیوان محسوس، دا د یو نوم دی د یو حیوان محسوس بسن محسوس چې هغه ذبح کېږي په یو کال محسوس باندې، په یو عمر محسوس کې. یعنی څنګه چې د غټ څاروي دپاره څومره عمر دی، د ورکوټي څاروي دپاره څومره عمر دی، هغه ترې نه مراد دی. بذبح بنیة قربة، او دا ذبح کېږي په نیت د قربت د الله جل جلاله فی یوم محسوس، په یو ورځ محسوس باندې، عند وجود شرائطها وسببها، د هغې د شرائطو او د سبب په وجود باندې چې کوم دی نو دا ذبح کېږي، دې ته اضحیه ویلی شي. د قربانی چې کوم د څاروي د عربۍ کې د دې نوم دی
د هغه نوم نم قرباني ثابتېږي. دا د قربانۍ ثبوت درته ځکه وایم چې نن سبا ډېر خلک داسې راپاڅېدو چې د قربانۍ نه ورپسې انکار وکړه او څه وایي یاره چې قرباني کې خو یو غریب یتیم مدد وکړه چې په 15 لکه او په 6 لکه او په 1.5 لکه او 2 لکه باندې څاروی علي په دې باندې د یو غریب او یتیم چې کوم دی نو هغه مدد وکړي او 2 ټیمه روټۍ به پې باندې ځان له واخلي. نه، د غریب او فقیر مدد کول ځان له حساب دی، د هغې ځان له مقام او مرتبه ده، د قربانۍ ځان له اجر او ثواب دی. اوس به یو سړی وایي چې حج لمز او دلته کې دا 10 لکه روپۍ په غریبانانو تقسیم کا نو تا ته به د حج ثواب میلاو شي. نه میلاویږي درته د حج ثواب. د حج ثواب جدا سیز دی او د یو غریب یتیم مدد کول هغه جدا سیز دی. وجه څه ده؟ په قرآن عظیم شان کې صراحتا ذکر راغلی دی فصل لربک وانحر چې تاسو مونځ ادا کوئ او قرباني ادا کړئ د الله دپاره. نو که کوم یو انسان د قربانۍ نه انکار کوي او وایي چې قرباني خو اسې یو عمل دی، هغه د قرآن نه انکار کوي. د قرآن د یو حرف نه انکار کول کفر دی، انسان په باندې د ایمان نه خلاصیږي. نو یاد به ساتئ قرباني دا یو ډیر زیات بهترین عبادت دی. په احادیثو مبارکو کې ډیر د دې فضایل راغلي دي ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام 10 کاله په مدینه منوره کې تیر کړي دي او هر کال چې کوم دی نو هغې یو بهترین انداز کې قرباني کړې ده. هغې چې کوم دی نو خپله قرباني به ادا کوله او هر کال به په یو پابندۍ سره د قربانۍ اهتمام به کولو. په بعضو روایتو کې راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام په یو موقع باندې 3 اوښان چې کوم دی نو هغه ذبح کړي، قرباني یې کړې وه د 3 اوښانو او هغې کې زیاتر اوښان چې کوم دی نو داسې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره بوتلي، څه حضرت علي رضی الله تعالی عنه د ځان سره راوستي او چې کله قرباني کوله نو قرباني حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاسونو مبارکو باندې کړې وه. ډېر اوښان یې په خپله باندې ذبح کړه او روایت کې راځي وی کله به چې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا اوښان ذبح کول یو اوښ به د بل نه وړاندې کېده چې اول ما ذبح کي اول ما ذبح کي، یو بل نه به مخکې کېدل او حضور علیه الصلاۃ والسلام ته په لین کې راتلل. نو دغه هم د قربانۍ یو ثبوت حاصلیږي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به په خپلو لاسونو باندې ذبح کوله چې په هغه موقع باندې ډېر زیات اوښان وو، تقریبا 63 اوښان حضور علیه السلام د ځان سره خپل بوتلي او 38 اوښان چې کوم دی نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه راوستي د قربانۍ دپاره. نو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ډېر اوښان ذبح کړه د هغې نه بعد بیا حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته چاړه ورکړله چې باقي اوښان چې کوم دی نو ته ذبح کړه. نو دغه د صحابه کرامو نه هم ثابت دي، د قرآن کریم نه، د احادیثو مبارکو نه، دا ټول چې کوم دی نو د قرآن عظیم شان نه ثبوت د دې شته دی. د قربانۍ اهم مسائل ډېر زمونږ په وړاندې باندې راځي، ډېرې مسائل مخې ته راځي، په هغې کې چند مسائل درته بیانوم. اولنۍ مسله دا ده چې په کور کې اکثر یو پلار وي او د هغه 2 3 4 5 هر څومره چې بچي وي د هغه پلار سره شریک وي او پلار سره شریک وي، هغې چې کومه ګټه وټه کوي د میاشتې یا د هفتې خپل پلار له ورکوي. مسلې ته سوچ وکړئ. نو بیا چې کله د قربانۍ موقع شي نو دی وایي یاره مونږ خو د پلار سره شریک یو، بس زمونږ د پلار چې کوم دی نو یو ډېرې ونیو زمونږ پې غاړه ازاده ده. نه، په دې باندې د بچي غاړه نه ازادېږي. که دی د پلار سره شریک هم وي، دی واده کړی وي، دا صاحب نصاب وي، دی د خپل مال دولت اختیارمند وي، نو دی به چې کوم دی نو خپله قرباني په خپله باندې کوي. که دی په کور کې مطلب 15 بچي وي او یو پلار وي او صرف پلار قرباني کوي چې زما د بچو به هم دی کې غاړه ازادېږي، نو نه ازادېږي. هر یو کس به چې کوم دی نو خپله حصه د ځان دپاره کوي. نو دا یو ډېره اهمه مسله ده او دا زیاتره چې کوم دی نو زمونږ په معاشره کې کېږي. څه کسانو د دې پوښتنې هم اکثر کړي دي او خلک وایي هم داسې چې یاره بس په کور کې زمونږ پلار قرباني کوي بس مونږ نه کوو. نو داسې نه د صحیح، هر یو کس به چې کوم دی نو خپله قرباني کوي. دا قربانۍ دا یو ډېر بهترین عبادت دی ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو بهترین څاروی واخلئ، ښه څاروی واخلئ، ځکه چې دا د الله رب العزت جل جلاله د نعمتونو یو شکریا ده
او حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د الله د نعمتونو شکریا د خپل حیثیت مطابق هغه شکریا ادا کړئ. لکه د انسان چې څومره حیثیت وي هغه عمر حیثیت سره د دې د الله شکریا ادا کړي. مطلب او مقصد دا دی چې کستا د 15 لکو څاروي وس کېږي نو کوشش مه کوه چې د 1 لک روپو واخلي نن سبا موجوده وخت کې، او کستا د 1 لک روپو د څاروي وس کېږي نو دا کوشش مه کوه چې د 15 لکو واخلي. د خپل حیثیت مطابق څاروي واخله. هغه وجه به دا وي چې په هغې کې به ستا اخلاص موجود وي. اوس که ستا وس د 1 لک روپو د څاروي کېږي او ته د 3 لکو څاروي پسې زور دی دپاره کوي چې زما ګاونډي غټ څاروي اخیستی دی، زما رشته دار هم اخیستی دی او زه هم غټ څاروي اخلم، نو دې کې خو اخلاص پاتې نه شو، دې خو اخلاص ختم شو. نو چې اخلاص ختم شو نو د قربانۍ مقصد دې پاتې نه شو. چې مقصد دې پاتې نه شو نو هغه یو متل دی هندو ستړی خدای ناراضه، نو هغه معامله به بیا در سره شوي. نو کوشش وکئ. اوس هم لا ټایم شته دی در سره، که چا څاروي اغوستي فبها، که چا نی اغوستی په اخیستلو کې کوشش وکئ د خپل وس مطابق بهترین څاروي واخلئ. ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ستاسو دا څاروي به د محشر په ورځ باندې ستاسو د محشر د میدان نه پل صراط باندې دا به ستاسو سورلي وي، په دې باندې به تاسو سورلي کوئ. نو د سورلۍ دپاره ځان ته بهترین څاروي واخلئ، ښه څاروي ځان ته واخلئ. نو ستاسو دپاره به څاروي دغه چې کوم دی نو بهترینې سورلۍ. نو دغه عرض مې درته کوو چې تاسو که څوک هم ځان ته قرباني کوئ ښه نیت پکې وساتئ. جنګ جګړې یا په دې باندې چې د اینه زیاته واغست او د کمه واغسته، د خپه یې وړلو او د سر یې وړلو، دا بالکل چې کوم دی نو په دې غم غرض مه کوئ. څه به وشي خو یو ټایم سالن به پکې زیات پوخ شي، یو ټایم خوروا به پکې زیاته وشي او ستا به پې باندې هلته کې چې کوم دی نو ټول ثواب پې باندې خراب شي. نو په دې باندې کوشش وکړئ. اکثر دا معامله په دې شریکوالۍ کې کېږي چې مطلب یو غټه میخې راوستې او په هغې 7 کورونه 7 کسان پې باندې، نو څه به وایي درته حاجي صاحب به پکې د یو ځای نه راپاسي، یاره زه خو بیمار یم غوښه راله نه ده ښه ده اینه به یوسم. هلکه چې بیمار د دوکان نه ځان له راوړه که نه، ولې په برخه کې ته اخلې؟ نه، چې 7 کسان یې اینه به هم 7 حصې کېږي، د هغې یو اندام چې کوم دی هغه 7 حصې کېږي، هر یو کس ته به خپله حصه رسېږي. یو کس به هم دا نه وایي چې یاره دا به زه واخلم او دا به زه واخلم. که یو کس پکې نیت خراب شي د 7 واړو چې کوم دی قربانۍ ته نقصان رسېږي. کله هم پکې داسې نه کوئ. اول خو به کوشش کوئ چې هغه ملګري د ځان سره والئ چې اعتباري ملګري درته پته ده چې دی نه په 100 روپو باندې چې کوم دی نو دی پروا کوي یا په لږه ډېره غوښه باندې دی چې کوم دی نو پروا کوي، نو هغه ملګري د ځان سره واخلئ. او که داسې چې یاره وګوره بیا در پسې پسې شا خبرې کوي چې مړه ته خو اینه ډېره یې وړو، دا وګوره هغلی طول زیات ورکړو، دا وګوره هغلی دا وکړو، نو په دې سره قرباني خرابېږي، په دې سره نقصان درته رسېږي. بس دا شانتې ملګري د ځان سره واخله. اول خو چې د چا وس کېږي ځان له قرباني د ټولو هر څه نه بهتره ده. بهترینه قرباني چې کوم دی نو هغه ځان له ده چې په خپلو پیسو باندې مطمئنې، په خپل کاروبار باندې مطمئنې، په خپل نیت باندې مطمئنې، بس تا به چې کوم دی نو ځان له قرباني وشي. او که چېرته په ملګرو کې هم کې نو بیا داسې ملګري د ځان سره واله چې هغې باندې ته مطمئنې، تا ته پتې چې دغه ملګري زما سره چې کوم دی نو ښه رویه استعمالوي، دا به زما سره چې کوم دی نو ښه کارونه کوي. نو یاد ساتئ د جمعې ورځ ده، د عرفې ورځ ده، لږ دې طرف ته ستاسو ذهن راولم. نن په ډېرو ځایونو کې بعضې ځایونو کې بعضې شاذ او نادر چې کوم دی نو خلکو اخترونه کړي دي، خو دغه اخترونه دغه که هغې ورته هر څنګه وایي، ګوره یاد وساتئ یو ملک دی، په هغه ملک کې اسلامي نظام دی او په هغې کې قاضي منتخب دی. اوس که مونږ او تاسو ټولو نن اختر نه دی کړی او نننی اختر صحیح وي، نو بیا زمونږ مجرم قاضي دی، شریعت کې به هغه جواب د خدای کوي، مونږ به یې نه کوو. خو که د دغه خلکو نننی اختر چې کوم دی نو غلط وي، نو دوی به پخپله بیا د خدای ته جواب کوي، دا پخپله مجرمان دي. بیا او هغه خلک ما وکتل چې اختر کوي د سعودي سره، چې سعودي ته لاړ شي هلته حرمین امامانو پسې مونځ نه کوي، خو دا وابیان دي، دوی پسې مونځ نه کوو. او چې ګورې دلته کې ورپسې بیا اخترې کوي، روجې ورسره کوي. نو لږ سوچ په دې کې پکار دی، لږ فکر په دې کې پکار دی. او د عرفې په حوالې سره څومره چې مشران مشایخ دي، څومره مشایخ دي،
د هغې د هر چا چې کوم دی نو وضاحت موجود دی. هغې دا وضاحت کوي چې کوم یو ملک کې 9 ذوالحجه وي هغه د هغې دپاره د عرفې ورځ ده. یو کس به وایي چې موږ روژه کله ونیسو، نو روژه ضروري نه ده چې ته د عرفې په ورځ باندې ونیسه او نورې مه نیسه، 3 ورځې ونیسه. اوس ګوره که په دې روژو کې چې کوم دی نو چا نن هم نیولی وی او د زیارت هم نیولی وی، چهارشنبې هم نیولی وی، نو ګوره د دوه دغه باندې عمل راتله. یو خو به نبي علیه الصلاة والسلام په هره میاشت کې 3 روژې نیولې، نو که ده دا 3 واړه نیولې وی نو یو خو دا وه چې په هغه باندې به عمل راغلی وی نبي علیه السلام په سنتو باندې. دویمه خبره به دا وه چې که کومه د عرفې ورځ وه بس 3 واړه به پکې د ده راغلی وي، ثواب به ورته میلو شوی وي. د هغه سعودي والا د عرفې سره به هم روژه راغلی وي، د دې د عرفې سره به هم روژه راغلی وي، نو دې ته به د دواړو ثواب میلو شوی. خو که چا ونه نیوله نو ګناهګار پې باندې نه دی چې بس ولې روژه دې ونه نیوله نو ته پې باندې ګناهګار یې. نو یاد ساتئ بېګاه هم یو کس سره زه لګیا وم، نو هغه ویلې وي یاره دا قرباني خو چې کوم دی نو 3 ورځې چې کوم دی نو کېږي که نه، نو دا ولې بیا؟ نو ما ورته ویل مېل په 9مه خو نه کېږي که نه، په 10مه 11مه 12مه به یې وکړي، په 9مه خو نه کېږي. اوس که د کومو خلکو نن قرباني کړې ده په 9مه باندې، 9مه ذوالحجه کې چېرته چې کوم دی نو قرباني راغلې ده، چېرته قرباني جایز ده؟ په یو ځای کې هم نه ده، نه کېږي نن قرباني په د 9مه ذوالحجه باندې. چې په کوم ملک کې اوسېږي د هغه ملک رول به چې کوم دی نو هغه فعالو کې د هغې قانون باندې به ځې. که یو سړی راپاسېږي او د خپل بوز حسد او عناد په وجه باندې اعلان وکړي چې اختر دی، نو هغه چې کوم دی نو هسې د خپل ذاتیاتو د وجې نه کوي. که کوم خلک اختر اعلان کوي لږ هغې له ورشئ، ورته ووایئ چې تا سره اول خو د رمضان شهادتونه راکړه، بیا ما ته هغې نه پس چې کوم دی نو که ته هغه هم در سره نه وي د ذوالحجې د ذوالقعدې د دې چې کوم دی نو کوم شاته میاشتې تېرې شوې د هغې ټولو شهادتونه د تا سره شته، د هغې حساب تا په کوم روټین باندې لګولی دی، نو هغه به تا ته بیا صحیح وضاحت وکړي. نو یاد ساتئ د خپلو مشرانو علماو چې کوم هغه علما چې پوړی په پوړی باندې د ابو اجدادو نه ستاسو علما تېرېږي، هغې لمنې کلکې ونیسئ، ودرېږئ ورپسې. والله د فتنې دور دی، تاسو ته ښه پته ده. داسې خلک راپاڅېده چې د مونځ نه انکار، د روژې نه انکار، د قربانۍ نه ورپسې انکار، د تکبیرات تشریق نه ورپسې انکار، د هر یو شعائر الله نه ورپسې انکار. او څه به وایي ملا ستا روژه نه منم او ملا ستا قرباني. هلکه نو دا روژه او دا قرباني او دا مونځ خو ملا نه دی راوړی، دا خو الله رب العزت فرض کړی دی، الله فرض کړی دی. نو ته څنګه ملا په هر څه کې یادې؟ او ملا به راپاڅېږي او ملا به یادوي. نن زه وایم چې ملا بدنام دی، هم د بعضې جاهله ملایانو د خولې د وجې نه بدنام دی. هغې چې کوم دی نو ملایانو پسې راپاڅېږي او خبرې ورپسې کوي، او موږ عوام یې څه کوو ټک بس شعر ورله ورکو، مخکې فارورډ کوو خلکو ته. داسې کله هم مه کوئ. کله هم چې داسې یو عالم راپاڅېږي بل عالم پسې بد رد وایي یا چې کوم دی نو هغه سپکه وایي، کله هم هغه ویډیو چې کوم دی نو مه شیر کوئ، مه مخکې کوئ، هغه ته پې باندې سپورټ مه ورکوئ. ولې؟ که هغه پوه شي چې دا خو ډېره مخکې لاړه، سبا ورپسې نور څه ګل خوري بیا. نو دا شعائر الله دي، په دې باندې انسان د ایمان نه خلاصېږي او دې پسې مذاق کول، خندا کول، د قربانۍ پسې، مونځ پسې، روژو پسې، تکبیرات التشریق پسې، حج پسې، کوم شعائر الله هم چې کوم دي هغې پسې مذاق کول، خندا کول، دا د انسان ایمان ته نقصان رسېږي او ایمان نه پې باندې انسان خلاصېږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما اخرنی امت داسې امت به راشي چې سحر به مسلمانان وي، ماښام به د ایمان نه خلاص وي، ماښام به مسلمانان وي، سحر به بیا د ایمان نه خلاص وي. هغه کم وخت دی؟ هغه دا وخت دی که وګورئ کم وخت شروع دی. علماو پسې خلک بد رد وایي، خو بس چې کم یو عالم راپاڅېږي او لږې ګډې وډې ووایي بس هر سړی هغه پسې بیا ولاړي. خو که حق پرسته ملا راپاڅېږي هغه وایي مړه وي داسې روزګار دی، داسې ځان ته کار جوړ کړی دی. نن سبا د منبر نه هغه فضایل ختم شي. وجه څه ده؟ فضایل ځکه ختم شي چې هغې ته څوک غوږ نه ږدي. که اوس 15 ورځې چېرته 5-6 جمعې په دې جمعه باندې په دې منبر باندې درله زه د خلکو پسې او د ملایانو پسې لګیا شم، تاسو به خلک په دې جومات کې ځای نه کوي. نو یاره دا ډېر ښه تقریر کوي، ډېر خلکو ته سپینې سپینې وایي، په جومات کې به ځای پیدا نه کوي، بار به خلک ولاړي.
او چې کله حق وایي او صرف فضایل بیانې د یو څیز چې کوم دی نو ښه رؤیت بیانې یو ښه طرف یې بیانې بس بیا خلک وایي مړه هغه تقریر ته خلکو له خوب ورځي کښېنئ فضایل وورئ د یو څیز چې کوم دی نو هغه ځان پوه کوي چې دین څه دی شریعت څه دی د رسول الله لاره څه شی ده په هغې باندې تګ څه شی دی هسې خو خلک ډېر چغې وایي زمونږ د رسول الله سره مینه ده خو که وګورو زمونږ په معاشره کې داسې خلک موجود دی په دې لنډه خوشه کې الحمدلله زمونږ علاقه تېنه پاکه ده زمونږ ټوله علاقه تېنه پاکه ده په دې کې داسې ملیان نشته دی خو بهر علاقو کې داسې ملیان شته چې هغوی د دې څیزونو نه چې کوم دی نو خلک منع کوي نو تاسو کوشش وکئ خپلې قربانیانې وکئ په ښه یو جوش جذبې سره په اخلاص سره په محبت سره د غریبانانو پکې خیال وساتئ چا چې قرباني نه کړی د هغې پکې خیال وساتئ د ټولو نه اول حق د هغه چا دی چې ستا رشته دار دی او قرباني نه کړی او ستا رشته داري اول حق د هغه دی ښه ډېره غوښه ورولېږه د رشته دارۍ حق دې ادا شو د ګاونډیتوب حق دې ادا شو د غربت هغه حق دې ادا شو بیا د هغې نه پس د محلهدار حق دی هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا د بهرني خلکو حق دی نو کوشش وکئ په خپله قربانۍ کې خپل خپلوان خپل محلهدار چې چا قرباني نه کړې هغې ته پکې حصه ورکئ هغې ته پکې غوښه ورسوئ هغه خلک چې ټول کال غوښه نشي خوړی ټول کال چې کوم دی نو ځان ته غوښه نه راوړي په دې ورځ باندې ډېره بېسیاره سخاوت چې کوم دی نو هغه پکې اختیار کوي او ورکوي خلکو ته غوښې ورکوي خلکو ته خوراکونه په دغه ورځ باندې صدقې وکوي خیراتونه پکې وکوي یو اخر کې وړه غونته خبره ذکر کوم په ذهن کې مې راله د غټ اختر په ورځ باندې اکثر خلک وایي هلکه روژه مې ده اکثر خلک څه وایي وی هلکه روژه مې ده وي د قربانۍ په غوښه باندې به ماتوم نو یاد ساتئ هغې ته روژه نه وایي ښه دا روژه نه ده د اختر په ورځ باندې د لوی اختر په ورځ او د دې په دویمه او دریمه ورځ باندې روژه نیول چې کوم دی نو دا مکروه دي دا به نه نیسئ د نبي علیه السلام منع فرمایلې ده د ورکوټي ورځ اختر باندې هم روژه چې کوم دی نو منع ده نو د لوی اختر باندې دا خوراک نه کول دا سنت مبارکه دي او د وړوکي اختر باندې خوراک کول چې کوم دی نو سنت مبارک دي نو که څوک خوراک ونه کړي او د خپلې قربانۍ په غوښه باندې چې کوم دی نو بیا ابتدا د هغه ورځې د خوراک وکړي نو دا یو سنت عمل دی خو دې ته چې کوم دی نو روژه نشي ویلی روژه ورته مه وایي دا یو سنت عمل دی الله رب العزت جل جلاله دی د سبانۍ ښایسته او ښکلې ورځ زمونږ او ستاسو د ټولو نصیب وګرځئ دعا وکړئ الہ العالمین جل جلاله دا چند وعظ و نصیحت په خپله عظیمه بارګاه کې قبول او منظور کې الہ العالمین دا کومه بهترینه ورځ را روانه ده دغه ورځ زمونږ او ستاسو الہ العالمین نصیب وګرځئ څومره برکات دي الله دې زمونږ نصیب وګرځئ نن چا روژه نیولې ده پرون یې نیولې وه الہ العالمین روژې دې نه قبول او منظورې وګرځئ الہ د ټولو خیرونو او برکتونو نصیب وګرځئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین